اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زم افتخار علم. ما خپل تیر یو پروګرام کې ویلیو چې موږ به پر روان پروګرام کې د غزوه هند په تیاری باندې خبره کوو. د دې وخت موجوده حکومت د انډیا اغي د غزوه هند د تیاری لپاره یو قدم اوچت کړی دی. تاسو ته معلومه ده په دنیا کې درې ملکونه دا د مذهب په نوم باندې جوړ شوي دي. پاغه کې لومبه پاکستان چې دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې جوړ شوی، ورسره دویم ملک چې دی نو هغه اسرائیل د مذهب په نوم باندې جوړ شوی دی، او دریم ملک بھارت انډیا چې هغه وخت کې د مذهب په نوم باندې نو یو سیکولر ملک او سیکولر ملک هغه ته ویل شي چې په هر چاته هر مذهب ته هر انسان ته په هغه کې هر قسمه ازادي وي. خو د کله نه چې د بی جے پی حکومت په انډیا کې راغله دی نو هغه خپل هندو مذهب ډیر کلک رانیول دی او دغه هندتوا یو پرچار شوی په 1926 کې پاغي باندې هغه روان دی او چلیږي. د هندتوا شروعات ګولبارکن او ورسره ساورکر کړیو. په هغه وخت کې دا یو سوچ په خلکو کې پیدا کړو چې هندتوا د هندو د پاره د ټولو نه غټ د مذهب یو حصہ ده او د ټولو نه طاقتوره او معتبره حصہ ده چې کوم خلک په هندتوا باندې یقین ساتي نو دا یو صحیح هندو دی. د سره سره داغي پرچار دام همو چې د هندو نه غټ مذهب نشته او د سره په انډیا کې په بھارت کې چې نور کم مذاهب دي نو دا منګه نه منو. په هغه وخت کې اغي خپل پرچار وکړ. د پرچار نه پس اغي د زور خبرې شروع کړې چې په زور باندې با د خلک منګ یا د ملک نه وباسو او یا به دې ته مجبورو چې اغا د هندتوا د مذهب چې دی نو دا اوچت وګڼي او د دې عزت شروع کی. د دې لپاره اغي مختلف تنظیمونه داسې تنظیمونه چې اغا په زور باندې په جګړه باندې خپل د مقام په انډیا کې د خلکو په لونو کې جوړ کی. د 1926 نه هغه په دې باندې شروع کړی و او هغه وخت کې د بنجرنګ دل په نوم باندې د نارینو یو تنظیم هغه ته باقاعده ټریننګ ورکول شو د جګړو د جنگونو او دغه شانتي ناګریک سینا دا تنظیم د زنانو د لپاره جوړ کړی شوی چې هغه به هم پاغي کې د جنگونو ټریننګونه کولو. د دې مقصد دا چې منګه په انډیا کې خپل یو زور او یو دهشت جوړ کو او زمنګ یو مقام جوړ شي. دغه هندتوا د لپاره بیا وروسته د آر اس اس په نوم باندې یو تنظیم جوړ شو. هغه په دې وخت کې د ټولو نه غټ تنظیم دی او دا د بی جے پی کم خلک چې دي نو دا تقریبا ټول په دغه تنظیم کې شامل دي. د آر اس اس چې ورته ویل شي په دې وخت کې د آر اس اس چې کوم حکومت ته په انډیا کې او هغه د بی جے پی په نوم باندې سیاسي پارټي بی جے پی نوم دی. اغي په دې وخت کې د فوجي برته د لپاره یو سکیم نوم اعلان کړی دی. هغه سکیم له نوم یې خده اګنیپت. اګنیپت مطلب دا دی د اور لار. د دې سکیم مطابق دی با په خپل آرمی کې 90 خلک برتی کی. 45,000 کسان با په دې وخت باندې برتی کی په دې کې چې کم خلک دی په آرمی کې برتی کی نو اغي ته ویل شي اګنی ویر مطلب د اور بچی. دا برتیانی په بحری فوج کې کیږي، په بري فوج کې کیږي، په فضائي فوج کې کیږي. د دې وینا دا چې په دې کې کم خلک منګه برتی کو نو اغي با سلور کال پس با دې کې تقریبا 35,000 کسان چې دینو دا با ریټایر شي او ورسره زر کسان چې نو اغي با خپل سرویس چې دینو دا د شلو کالو د پاره ساتي. د دې برته د پاره اغي د نارینه او د زنانو عمر دای خدي چې کم از کم 19 کاله او زیات نه زیات 22 کاله پورې خلک چې کم دینو هغه با په دې کې برتی کېدی شي. په دې باندې د 14 تاریخ باندې دا اعلان وشو. په 16 تاریخ نه په ټول ملک کې په دې باندې هړتالونه شروع شو. په 16 تاریخ باندې 9 ټرینونه په اوس وزول شو. په انډیا کې دغه شانتي ډیر ټرینونه چې دي هغه معطل شو. خلک پکې زخمیان شو او تقریبا په هر صوبه کې د دې خلاف هړتال کیږي. د هغه یو وجه دا هم ده چې په دغه فوج کې به
صرف او صرف هغه سړی اغستی شي چې هغه هندو ذات سره تعلق ساتي او بیا په هندو کې هم خزات سره تعلق ساتي. د دې د وجې نه به الته چې کوم مسلمان پاتې کیږي، الته عیسائی پاتې کیږي، الته نور مذهب والا خلک پاتې کیږي او په هندو مذهب کې چې کوم لاندې خلک دي نو هغه ټول دغه نوکرونه محروم شوي دي. د 2019 نه د کرونا د حالاتو په وجه باندې تقریبا 4 کال وشو چې هغه نوې برتی هم نه د کړي. په دغه کې هم دغه خلکو انتظار کو چې موږ به په دې فوج کې برتی کیږو. په دې وخت باندې هم په انډیا کې په دې باندې اړتالونه شروع دي او مسلمانان هم اړتالونه کوي، هم په دې مت کې او هم د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې چې کم د بی جے پی 2 کسانو داغي ګستاخی کړي وا په هغه کې هم فسادات روان دي. خو په دې باندې په دې وخت کې زمونږه موجوده حکومت اس قسم څه ذکر نه کوي. د دینه باوجود چې امریکا زمونږ نه ډیره زیاته لري ده، په هغه په سېنات کې هم په دې باندې یو قرارداد پیښ شوی دی. په هغه قرارداد کې دا وینا شوې ده چې په 2020 کې هم یو قرارداد پیښ شوی چې په انډیا کې د انساني حقوقو د مذهبونو استحصال کیږي، هغه ته ډیر لاندې کتی شي. په دې وخت کې په دغه حواله باندې روان حالات چې کوم دي په انډیا کې په هغه باندې بیا د هغه په پارلیمنت کې د هغه په سېنات کې په دې وخت کې بیا دا قرارداد پیښ شوی دی چې د انډیا حالات روز تر ورځې خرابېږي. الته مذهبونه هغه مذهبونه چې هغه هندوان نه دي هغه ته هیڅ قسم سہولیات نشته، هغه سره روز تر ورځې ظلم کیږي. بل خو د انډیا پارلیمنت کې موجود اپوزیشن چې دی نو هغه په دې باندې هړتالونه کوي. دا غي وجه دا چې هغه وینا ده هغه وی چې دې باندې په پارلیمنت کې هیڅ قسم خبره نه ده شوی. حکومت یو سوچ کړی دی او په هغه سوچ مطابق دا سکیم شروع کړی شوی دی او باقاعده په 23 جولای باندې په دې باندې به دا پوسټونو باندې خلک اغستی شي. خو هیڅوک د دې باره کې په اعتماد کې نه دی اغستی شوی. د دې یو وجه خدا هم ده چې کتا سو کتلی یو کال مخکې چاینا سره د انډیا حالات خراب شو په بارډر باندې. پاغي کې ډیر فوجیان چې دین هغه د انډیا اوجلی شو. د هغه د وجلو وجه د هغه یره هم وا او د هغه حالات هم داسې وو چې هغه د هغه موسمي حالاتو سره عادت نو. او بل خوا انډیا دا سوچم کوي چې منګه 30 کاله پورې یو کس ساتو په فوج کې او داغې نه پس هغه ریټایر کیږي او هغه لمنګه هر قسم سہولیات هم ورکو او دغه سہولیاتو نه پس ټول عمر پورې هغه تمنګه خاندان ته پنشن ورکو، دوايان ورکو او ورسره تعلیم ولهم ورکو هغه بچو ته. نو دا په معیشت باندې یو ډیر غټ بوج دی. داغي وینا دا چې دا سکیم موږ د دې لپاره شروع کړی دی چې یو کس به فوج تراشي 4 کاله به تیر کی 4 کاله پس باغله موږ 10 لک روپے ورکو نو هغه به د 2 شو یا د زیات نه زیات د 6 شو کالو عمر کې ریټایر شي او بیا به هغه ځان لا سبل سو روزګار کولی شي. خو خبره یوازې دا نه ده، هغه دا خبره هم کوي د موجوده حکومت د بی جے پی چې کله منګه دا کسان واخلو په دې فوج کې نو دیبا ځواني دی باندې اس قسم زور پني مسائل ورتنی د کور د طرف نه نو دی په میدان جنگ کې ډیر ښه طریقې سره جنگي دي شي او دا خلک چې کم واغستی شي دا ټول با چاینا سره او پاکستان سره په بارډر باندې ډیوټي کوي. خود دې شاته یو مقصد بل هم دی. هغه مقصد دا دی چې د بی جے پی غواړي چې په انډیا کې د نن نه پس کم ځوانان راځي هغه هر ځوان چې دی نو هغه دی د فوج ټریننګ واخلي. را روان وخت کې چې کم جنگونه مونږ ته را روان دي نو زمونږه هر سړی دی باقاعده یو فوجي شي. دا د اسرائیل هغه سوچ دی چې په اسرائیل کې هم داسې یو طریقې کار دی چې هر شهري د اسرائیل هغه باقاعده فوجي ټریننګ اخلي او 4 کاله هغه په فوج کې تیری که هغه داسې نه کوي نو هغه ته نه نوکری ملاويږي
نه هغه خپل تعلیم جاری ساتلی شي او کاغه دا نه مني نو هغه د پاره کم از کم 15 کاله او زیات نه زیات 10 کاله پورې قید دی. په دې وخت کې بی جے پی هغه سوچ راغسته دی د اسرائیل او پاغي باندې د خپل طریقې کار د فوج چلی. خدا یوازې په دې کې نه ده، په فوج کې هغه د نن مخکې کو ګوره تقریبا 3 کاله مخکې هغه خپل آئین کې بدلون راوستو. په کشمیر کې هغه دا قانون جوړ کو چې د اغازه کې نور خلک د کشمیریانو نه علاوه هم ځمکې غستی شي او آبادی دي شي. د دینه مخکې دا قانون کې د دې اجازت نو. په کشمیر کې د کشمیر خلک پاتې کېدي شو او هغه ځمکې غستی شوي. هم دغه طریقې کار اسرائیلیانو فلسطینیانو سره کړو. نو د دې فوج نوې د اسکیم چې شروع شوه دی د دې د ټولو نغټ مقصد ټول ملک عوام چې دین او هغه فوجیان جوړول دي را روان جنگونو د پاره. او په غزوه هند زمنګا دین منتوي چې دا یو جنگ با د اسلام په تاریخ کې راځي، پر روان تاریخ کې، او په دې باندې د اغي هم یقین دی. نو اغي په خپل شروع وکړه د تیارې د پاره. خو په دې وخت کې قتل دادي چې آیا مسلمان ملکونه په دې باندې سکی او د دې تیارې د پاره سکی او په دې باندې आवाज اوچتولو د پاره سکی. ځکه دغه خلک یوازې په آرمي نه ریټایر کېدل نه دي. دا که یو سړی ریټایر شي هغه ته نوکری نه ملاويږي یا نور هغه ته ذهني سم مسائل پیدا کیږي یا نور څه وجوهات پیدا کیږي. نو هغه خو ځان له دهشتګرد ګروپونه هم جوړول شي. هغه عام خلک چې کوم ولسته د انډیا هغه ته هم نقصان رسول شي. او د دې مقصد هم سناسه پتیاره کې دی. داغي وینا خو نه ده، خو د هندونه علاوه هغه ځکه چې کوم خلک په امن باندې د حکومت نه پریدي نو کې دي شي چې پر روان وخت کې دغه خلک دغه فوجیان چې کوم 3 کاله پس ریټایر شي نو دغه مسلمانان عیسایان او سیکانو باندې ورواچي او هغه ته د نقصان رسول د پاره د یو ذریعہ جوړه کی. والسلام.